او یو سوال او دا زما ریکویسټ دی، زه خپل هم کوشش کوم چې په دې باندې عمل وکړم، دا دی چې بچم گاوند کې په خپلو خلکو باندې ډېر خیال ساتئ. او دا په حدیث کې راغلی صله رحمي څوک چې دا غواړي، نبی علیہ السلام فرمایي چې زما عمر زیات شي، عمر زیاتګي نه خو چې ما عمر بیا هم زیات شي، او څوک چې دا غواړي چې زما مال زیات شي. دا دوه خبرې نبی علیہ السلام، عمر زیاتې ده او مال زیاتې ده. حضور علیہ السلام فرمایي چې په خپلو رشتہ دارانو مسلمانانو باندې د پیسې خرچ کړي، صله رحمي ده وپالي. نو صله رحمي نو نن سبا ټولو نه زیاته په څه شي باندې پالل کېږي؟ په هغوی باندې خرچه، خیال ساتل، لږ خیال دا چمګاوند کې لږ ساتئ. ډېر غریبانان داسې شته دی چې هغو درستخان بالکل بیا هم الحمدلله ماشاءالله څه نه څه په هغې باندې خو زما او ستا چې کوم درستخان وي او د هغو کوم درستخان وي نو په هغې کې کافي فرق وي. نو خامخا غریبانانو فقراو په هغې باندې خدای خاطر وکړئ، یعنې د خدای خاطر وکړئ. 100-200 روپۍ چاله ورکوئ چې لاس درته ونیسي، څه شی به وشي په دغو روپو باندې؟ په دې افطارۍ کې یو بابا یو فقیر راشي یو شی یو دا لړمانان چې کوم دلته ناست دي که نه، دا به ځان سره قبر له بیا وړی، قبر له به زیر سره بیا تندر در وغورځوي په داسې پیسو په داسې مال باندې. بار بار ورته وایو په دې رمضان کریم کې صدقات و خیرات و تسم تنبه شی تنبه غریب ته زه وایم ټولو نه اول مالدار ته نه، غریب به یم کې صدقه. او خدای پاک جل جلاله ته د فقیر سړي سخاوت ډېر خوښ دی د مالدار نه. فقیران هم په دې کې تاسو 10 روپۍ خلکو له ورکوئ، 100 خلکو له ورکوئ، 50 خلکو له ورکوئ، خو چې څوک درته ودرېده په افطارۍ کې دا به ما سره واده کوئ چې هغه به ګوره خالي لاس نه واپس کوو. خامخا یو څیز ولره واخله بس دا وله ورکه، بس لاړ به شي کور کې به کینی بچو سره. دې خبرې خیال خامخا ساتئ، مخ چا نه ماړوئ. 10 روپۍ 100 روپۍ 1000 روپۍ چا څومره وسي لازمي طور باندې وله ورکوئ. بس په دې باندې الله تعالی ډېر خوشحالېږي، ډېر خوشحالېږي. الٰه العالمین دا په رمضان کریم کې موږ له د عباداتو توفیق راکړه.